د پاکستان د اقتصادي چارو مرکزی وزیر ایاز صادق ویلي چې عمران خان هغه تند چې ویل به چې د طالبانو سره خبرې وکړي نن دغه خبرو په نتیجه کې په خیبر پختونخوا کې وینې بهیږي. پخوانی سپیکر د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشر او مخکنی وزیر اعظم عمران خان تور لګول چې د هغوی تحریک طالبان پاکستان سره یې خبرې وکړي چې د 2,000 نه زیات پاکستانیان وجلي دي. مطبوعاتو سره په خبرو کې هغه ویلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه د سکول ماشومان جماعتونه او ټول خرڅ پناه شوي علماء د ترهګرۍ په ضد فتوی ورکړي خو عمران خان په خپل حکومت کې ترهګرو سره د خبرو اجازه ورکړي چې ماشومان وجلي نو موړي د پیښور په آرمي پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان د برید یادګیرنه کړې ده. عمران خان چې وزیر اعظم نو 13 کال د اکتوبر په میاشت کې ویلو چې د وسلوال ډلې تحریک طالبان پاکستان لزینو ډلو سره په کابل کې د واکمنو طالبانو په مرسته د روغ جوړې خبرې روانې دي. د ترکی له ټلویزیون TRT ورلد سره په مرکه کې عمران خان ویلي چې TTP مختلف ډلې دي چې په هغوی کې ځینې غواړي چې د سولې لپاره زمونږ له حکومت سره خبرې وکړي موږ له دوی سره په خبرو اخته یو. دا د روغ جوړې او پخلاینې مرحله ده. له عمران خان څخه پوښتنه شوې وه چې له پاکستاني طالبانو به غواړي چې وسلې کېږدي. هغه په جواب کې ویلی وو خو بیا به موږ دوی وبخو او دوی به عادي وګړي شي. هغه وخت د عمران خان په حکومت نیوکې شوې وې چې عمران خان پارلمان په اعتماد کې نه واغستې او خبرې یې پیل کړې وې. د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو په مخال د روان کال د مای د میاشتې راځي TTP ډزبندي کړې وه او ورسره د خبرو په لړ کې د پاکستان نه د ملکن ډیویژن او قبایلی مشرانو 2 جرګې کابل ته تللې وې او په کابل کې واکمنو طالبانو خو منلي وو چې د دوی په منځګړتوب کې دغه خبرې کیږي. خو دغه خبرې چې روانې وي نو په ځانګړي ډول خیبر پختونخوا کې د بدامنۍ پیښې هم ورسره کېدې. TTP به ذمہواري نه منله او بیا روان کال په 2 سپتمبر TTP د دفاعي حملو په نوم د بریدونو ذمہواري منل پیل کړې وي. TTP بیا په 28 نومبر په رسمي ډول د ډزبندۍ ختمولو ویلي وو او بریدونه یې پیل کړي دي. د سیړونکو په وینا TTP د ډزبندۍ په مخال ځان پیاوړی کړي او ځان سره نور ډلې هم یوځای کړي دي. TTP چې په روستو کې د زیاتو بریدونو ذمہواري منل پیل کړي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې حکومت به ترهګرۍ نوغي وباسي. په 8 دسمبر د پاکستان د فوج مشر جنرال عاصم منیر د خیبر پختونخوا د خیبر ضلعي تیرا سفر کړو ویلي وو چې په سیمه کې ریاستي عملداري د قبایلی سیمه د خلکو امنیتي خلکارو په نه خریدونکو قربانۍ په ذکر شوی دا او د تل پاتې امن پورې با د ترهګرۍ په ضد جګړه دوام لري. د فوج مشر ویلي وو چاته به اجازه ورنکړي چې امن خراب کړي او لاس تروړنې ګډې وډې کړي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400